بسم الله الرحمن الرحیم. هغه ډلې سره د حشر کېدلو په امید چې د چا په باره کې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې څوک زما د امت دپاره د هغوی په دیني کارونو کې څلوېښت حدیثونه محفوظ کړي، الله جل شانه به هغه په قیامت کې عالم پاڅوي او زه به د هغه دپاره سفارشي او ګواه جوړېږم. الکمي رحمت الله علیه وایي چې محفوظ کول د یو شي مضبوط کول او ضایع کېدلو نه د حفاظت نوم دی. که بغیر لیکلي یې زباني یاد کړي یا یې لیکلي محفوظ کړي، اگر که ورته یاد نه وي، پس که چېرې څوک یې کتاب کې ولیکي نورو ته یې ورسوي، هغه به هم د حدیث په زیري کې داخل شي. او مناوي رحمت الله علیه وایي چې زما په امت باندې د محافظ کولو نه مراد هغې طرف ته نقل کول دي د سند په حواله سره، او بعضو ویلي دي چې مسلمانانو ته یې رسول دي اگر چې هغه ورته زباني یاد نه وي او نه ورته د هغې معنا معلومه وي. دغه شان څلوېښت حدیثونه هم عام دي چې ټول صحیح وي یا حسن یا معمولي درجې ضعیف، چې په هغې په فضایلو کې عمل جایز وي. الله اکبر. په اسلام کې هم څه اساني دي او د تعجب خبره ده چې عالمانو هم څومره باریکې راویستلې دي. الله جل شانه دې کمال اسلام ماته هم نصیب کړي او تاسو ته هم. په دې ځای یو ضروري خبره باندې خبرداري کول هم ضروري دي، هغه دا چې ما د حدیثونو په حواله ورکولو کې مشکوت، تنقیح او مرقات او د احیاء العلوم شرح او د منذري په ترغیب باور کړی دی او ډېر مې د دوی نه اخیستلي دي. په دې وجه مې د دوی په حواله ضرورت ونه ګڼو. البته د دې نه علاوه که بل ځای نه مې اخیستلي دي نو د هغې حواله مې نقل کړې ده. بله دا چې قاري دپاره د قرآن د تلاوت په وخت کې د دې د آدابو لحاظ هم ضروري دی. د مقصود نه وړاندې مناسب معلومیږي چې د قرآن شریف د لوستو څه ادب هم ولیکلی شي، ځکه چې وایي بې ادبه د رب د فضل نه محرومه پاتې شو. په مختصره طور د ادبو خلاصه دا ده چې قرآن شریف د معبود کلام دی او محبوب او د مطلوب فرمایلی شوي الفاظ دي، یعنې د الله تعالی د کومو کسانو چې د محبت سره یې واسطه راغلې وي هغوی پوهیږي چې د معشوق د خط او د محبوب د تقریر او د تحریر چې عاشق په نیز څومره قدر وي، هغه سره د دې مینې، محبت او لیونتوب کومه معامله معلومیږي او کول پکار دي. هغه د قواعدو او ضوابطو نه ډېر اوچته ده. محبت به تا ته په خپله د محبت ادب وښایي. دغه وخت که چېرې د حقیقي ښایست او نه ختمېدونکي نعمتونو خیال وي نو محبت به موجونه ووهي. سره د دې دا قرآن شریف دا حکم الحاکمین کلام دی، د بادشاهانو د بادشاه فرمان دی، د هغې راعب دار لویې والا بادشاه قانون دی چې د هغې برابر نه چا کوي، نه لوی نه شوي او نه کیدی شي. د کومو خلکو چې د بادشاهانو دربار سره څه واسطه پېښه شوې ده، هغې د تجربې نه او چاته چې څه واسطه نه ده پېښه شوې هغه اندازې نه معلومولی شي چې د بادشاه د کلام خیبت او رغب په زړه نو څومره کیدی شي. قرآن شریف د محبوب او د بادشاهانو د بادشاه کلام دی، په دې وجه د دواړو آدابو د ده سره یوځای کول ضروري دي. حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه چې به کله قرآن شریف د تلاوت دپاره پرانستلو، بېهوشه به پرېوتلو او په ژبه به یې دا وینا جاري شوه: هذا کلام ربي، هذا کلام ربي. دا زما د رب کلام دی، دا زما د رب کلام دی. دا د هغې آدابو جمال او د هغې تفصیلاتو اختصار دی کومو چې بزرګانو تلاوت په ادبو کې لیکلی دی، چې د هغې څه قدرې
وضاحت هم د کتونکو خدمت کې پیش کوم. د هغې خلاصه صرف دا ده چې بنده نوکر نه چاکر نه بلکې بنده جوړ شي او د خپل آقا مالک احسان کوونکی او انعام کوونکی کلام دې لولي. صوفیانو لیکلي دي چې څوک د تلاوت د آدابو نه خپل ځان عاجزه ګڼي نو هغه به قرب یعنې الله تعالی ته د نږدې کېدو په مرتبو کې ترقي کوي، او څوک چې ځان ته د محبوبیت او د کبر لویې په نظر ګوري هغه به د ترقۍ نه لرې کېږي.